إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: عظني وأوجز. فقال: إذا قمت في صلاتك فصل الصلاة مودعي، ولا تكلم بكلام تحضر منه عدم، واجمع الياس مما في أيدي الناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. زوال القابل واجب الاحترام عزیزان گرامی، الله عز وجل منگا و تاسو ته په دې دنیا کې مختصر ورته زندگی را کړې ده، او بیا په دې زندگی کې رب ذوالجلال په موږ او تاسو باندې داسې احکامات، داسې شرایع او داسې عبادات فرض کړي دي او مشروع کړي دي چې په هغه کې زموږ او ستاسو روحاني او جسماني فواید دي. یعنې الله تعالی نعوذ بالله په خپلو بندګانو باندې څه تنګسیا او یا څه سختي کول نه غواړي، خو په دغې قیدوبند په زندګۍ کې د دغې قیوداتو کې، دغې پابندو کې د انسان ترقي ده. لکه اوس ګوره د دې مثال داسې دی چې اوس یو ماشوم دی یا یو طالب علم دی، هغه په خپل ګټه او نقصان نه پوهېږي، نو مور او پلار هغه سره بعض اوقات سختي کوي چې بچې دا کار وکړه. ګوره نن مثال په طور باندې یو ماشوم دی، هغه سکول ته نه ځي که نه، نو دا مور یې ټکوي او وایي او پلار یې وایي او ټکوي چې ولې ته سکول ته نه ځې. حالانکې د دې مور او پلار د دې بچي سره څه ذاتیات نه دي او نه دا ده چې ګینې دی ناخوښه دی، خو دا د ده د فایدې لپاره. نو د دې نه هزار چند په موږ او تاسو باندې خپل رب الارباب الہ او معبود برحق معین دی. نو اوس رب ذوالجلال چې ما او تا ته د یو کار حکم کوي چې دا کار وکړئ، منځ دی، روژه ده، حج دی، زکات دی، جهاد دی، انفاق فی سبیل الله، نور څومره نیک کارونه دي، نو د دې په کولو باندې زما او ستا د دنیا او د آخرت کامیابي بنا ده. نن ګوره تاسو وګورئ که نه، اغیار او کفار لګیا دي په دې احکاماتو باندې ریسرچ او تحقیق کوي. هغه ورځ مې یو ریسرچ کتل، نو په هغې کې د دې یورپین ممالکو یو ډېر غټ محقق دی، نو هغه نن سبا د ټینشن ډپریشن دا مرض ډېر زیات شوی دی. هر سړی دویم د ټینشن ډپریشن د دې بیمار دی، او دا زموږ او ستاسو اسلامي ملکونو کې او چا کې چې لږ ډېر اسلامي تصور شته هغې کې کم دی. هغه خلک چې هغوی د الله د دین نه باغیان دي، په هغې کې ډېر زیات دی، باوجود د هر څه نه چې وسایل او اسباب هغوی سره لس پرس دي، خو هغوی دومره د ټینشن ډپریشن شکار شي چې بعض اوقات خودکشۍ وکړي. او نن په یورپین ممالکو کې ټولو نه زیات د خودکشۍ هغه شرحه دا وجه څه ده؟ نو بیا هغه د دې علاج تلاش کوو، چېرته د دې علاج څه شی دی؟ صرف ګولۍ اړول، نشي، دا خو علاج نه دی که نه. نو هغوی په دې نتیجه باندې ورسېدل چې یاره کم انسان په ورځ او شپه کې دی کم از کم یو 15 منټ دا خپل سر او تندی چې کوم دی، نو دا په داسې خاورو کې یا په ځمکه کې چې کوم دی نو ورکړی، نو دی به د ټینشن او د ډپریشن د بیمارۍ نه به دلته نجات حاصلي.
سوچ وکړي. الحمدلله بغیر د دغه تحقیقاتو نه او بغیر د دغه سوچونو فکرونو نه الله موږ او تاسو ته ګوره داسې دین راکړی چې کم سړی په پابندۍ سره پنځه وخته مونځ کوي سره د نوافلو سننو مستحباتو فرایض او واجباتو نو د ده به په ورځ او شپه کې کم سے کم دا تندې په ځمکه باندې چې کوم دی نو 15 منټ درود وي چې سوچ وته وکړي. د سحر مونځ شو د هغې نه مخکې که چاته الله تهجد توفیق ورکړي بیا د کرنګې اشراق چاش شو دا که دا نه وي بیا د ماسپښین مونځ شو هغه هم 10 رکعته دي په هغې کې ټوټل 20 چې کوم دی نو سجدې دي نو چې 20 سجدې ته مثال په طور باندې په نیم منټ کې هم ته سجده کوې په نیم منټ کې نو د هغې نه هم 10 منټه جوړ شو. دک رنګې بیا د مازدیګر مونځ شو بیا چې کوم دی نو د ماښام شو بیا د ماسخوتن شو نو آلریډي زمونږ او ستاسو کم از کم ما تاسو په دې پنځو کاړو سره نور د نوافل نه که صرف دا فرایض کوي نو عمر د 15 منټ کم از کم دا تندې په ځمکه باندې راځي. او تاسو ګورئ الحمدلله چې کوم خلک په صحیح معنو کې مونځ کوونکي دي نو هغوی ته دا مسلې دوره نه وي. نو تاسو ته عرض مې دا کو چې ګوره الله چې موږ ته دا حکمونه راکړي دي دا نه چې ګینه الله مونږ تنګوي په دې کې زما د روحانیت او د جسمانیت خیر دی او بل د دې چې کوم روحاني فواید دي نو هغه مونږ او تاسو ته راغلي بیا علل او حکم رموز او اسرار نه دي معلوم. په مختصرا الله و ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر چې دا موږ د بے حیاونه د نارواونه اوس بے حیا کارونه څومره دي نارواونه جایز کارونه څومره دي بے حیايي څومره هغه کومه د شمار شمارلې خو په دغه یو آسان عبادت باندې موږ او تاسو د مال نهایت له د بد اعمالونه د بے حیايونه فحشونه بچ کېدی شي خو په شرط دې چې په خپل موږ باندې لږ مهنت وکړو. اوس مې یو کتاب وکړ انو هغې کې ذکر کړی ګوره چې الله تعالی په خپل بنده باندې کم سے کم دومره علم لازمي کړی دی او ضروري کړی دی چې دې په هغې باندې صحیح معنو کې د الله عبادت او بندګي وکړي او دې په صحیح معنو کې د الله عز وجل او د رسول الله او د دین او د شریعت مطابق چې کوم اعتقادات دي کوم اعمال دي کوم احکامات دي هغه د علم په رڼا کې وکړي. نو لومبنې خو زمونږ او ستاسو د دغې د علم د رڼا ډېره کمزوري ده. بیا که چاته دی نو په هغې باندې صحیح عمل نه کوي بیا که عمل هم کوي نو په هغې کې اخلاص او للهیت ټول ډېر کیسې کرتا دی. وعلى كل حال علم ذکرني ګوره که یو عبادت زه تاسو ته راخلم کړم دې پسې دویم عبادت زمونږ او ستاسو په عباداتو هغه روژه ده. په دې روژه باندې الله تعالی زما او ستا د روحانیت او د جسمانیت د صحت دا رمضان ایښودلی دي. لکه صرف فرایض نه چې کوم نوافل روژې دي نفلي روژې دي لکه نبی سلام مبارک فرمایي چې کوم انسانو په هره میاشت کې 3 روژې نیسي د ایامو 20 13 14 15 من صام في كل شهر 3 ايام كان كصيام الدهر. دا صحیح روایت دی. دا داسې ده لکه د ټول عمر روژې ونیسي. اوس نن اغیار او کفار په دې باندې کوششونه او په دې باندې ریسرچونه کوي چې دا ولې نو په دې باندې نن ډاکټران او حکیمان دې نتیجې ته رسېدلي دي چې کوم انسان په صحیح معنو کې په هره میاشت کې 3 روژې نیسي نو روحاني باندې موږ به روحاني باندې د پاره نه د جسماني لپاره نه ان دنیا لپاره خدا به آلریډي وسره راځي. لکه الله روحاني باندې چې الله ورته ټول عمر د روزو ثواب ورکوي دا سره چې ټول عمر روزو ونیسي نو سورل وی خبره او بل جسماني فواید دا دي کنه چې نن اغیار په میاشت کې 3 ورځې پاکه کوي ای روزه نه وي نو روزه پیږي په پاکه کوي وې د دې ډېر څه کوم نه فواید یو دالي تر دې پورې چې بعض محدثین لیکلي چې کوم سره په هر میاشت کې د 3 روزې نیسي نو د تبع
دا دایمي امراض نه راځي، دایمي چې کوم امراض دي لکه شوګر شو، بلډ پریشر شو او داسې نور د زړه امراض شو یا چې کوم دنو کینسر یا داسې لا علاج بیماری چې دایمي امراض چې کوم دا وایي د باندې نه راځي. نو لکه دومره لوی فواید په یو عبادت باندې داسې که تاسو د حج د جهاد فی سبیل تاسو وګورئ نن د جهاد په جهاد کې ظاهرا موږ او تاسو تخکاریږي چې یاره دا خو کورونه او کلي پکې ړنګېږي او خلک پکې چې کوم دنو مړېږي او خلک پکې چې کوم دنو داسې کېږي او زخمیان کېږي او وینې بهېږي او د مسلمانانو بچي یتیمانان کېږي او دا څرنګه ښځې کونډېږي او دا کېږي. خو لیکن په حقیقت کې دې ته نبي علیه السلام وایي ذروة الصنام چې دا بالکل د اسلام چې کوم دنو پوهان دی پوهان د جهاد برکات تاسو نن راوګورئ. د دمشق په جامع مسجد عموي کې 50 سال بعد چې کوم دنو اذان شو مسخه وشو. دا څه برکت دی؟ دا جهاد برکت. او 43 سال بعد 38 سال بعد داسې چې کوم دی چې عمرونه د هغوی په جیلونو کې زاړه شو او لیوني شو پکې هغه خلک نن د جیلونو نه راووتل. دا څه د جهاد برکت. نو علا کل حال الله تعالی په دنیا کې هم د هغې نقد ثمرات ورکوي. یا په افغانستان کې تاسو وګورئ 20 کاله چې کوم دی نو هغه شرعي جهاد وشو نن ورشي الحمدلله یو اسلامي نظام دی. نو دا په دنیا کې الله تعالی د هغې ثمرات ګوره الله تعالی ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه چې تاسو په خپل ځانونه په خپلو لاسو هلاکت ته مه غورځوئ. یو انصاري صحابي په خپله د دې آیات کریمه تشریح کړي چې د دې مطلب څه دی چې په خپل ځانونه په خپلو لاسو هلاکت ته مه غورځوئ. نن به یو سړی وایي چې دا خو ما مثال په طور باندې سپر پاور سره یو سړی جنګېږي ساینس ټیکنالوژي والا سره ایټم بم او هتیار والا سره دا په خپل ځان هلاکت دا یې تفسیر دی نعوذ بالله نه. یو انصاري صحابي فرمایي چې کله فتوحات شو او دین اسلام کې خلک جوک در جوک داخلېدل او الحمدلله د اسلامي نظام مستحکم شو نو وایي زموږ بعضې انصارو صحابه کرامو دا مشوره وکړه چې یاره دا 10 کاله یا 9 کاله یا 8 کاله زموږ ډېر زیات مالي او جاني نقصان وشو. ولې توبه مې خدای لکه د هغه چې کله د مکې مکرمې نه مهاجرینو هجرت وکړه هغوی ورسره خپل مالونه نیم کړل خپل چې کوم دی نو هغه باغات یې ورسره نیم کړل خپلې ځمکې او د تجارت نه ووتله بس هر وخت به چې کوم دی نو یو غوغا وه او جهاد به و چې کوم دی نو سرایا به د دشمن یره به وه کله به چې کوم دی نو غزوه احزاب نو کله به غزوه خندق نو کله غزوه تبوک نو کله یو کله هغوی مونږ خو چې کوم دی نو بالکل معاشي او دغه طور چې کوم دی نو خرابي کړو. اوس به چونکې دین اسلام الله مستحکم کو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی یو پوره قوت او فوج ورکړو نو اوس به مونږ خپل مالونو طرف ته د خپلو کورونو طرف ته د خپلو جیدادونو طرف ته او د خپل باغونو طرف ته ولږ متوجه شو دې نه به چې کوم دی نو لږه توجه ورکړو. هغه انصاري صاحب په خپله دې آیت تفسیر کوي نو وایي الله تعالی دا آیتونه کریمه نازل کړي چې ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. ای مؤمنانو دا تاسو څه کوئ؟ تاسو په دنیا ته متوجه شوئ نو دا داسې ده چې خپل ځان په خپله هلاکت ته ورلودي. تیار فصل به مو چې کوم دی نو تباه شي. الله به درنه دا جوړ شوی او دا درکړی شوی نظام واخلي او هماغسې وشو. 1000 کاله د مسلمانانو تاریخ او د مسلمانانو په دې دنیا باندې یو هولډ او راج هغه یو ملګري چې کوم دی یو خط شایع کړ چې هغه د برطانیې یو بادشاه د مسلمانانو د خلافت عثماني یو بادشاه ته رالیږلی او درخواست یې ورته کو چې حضرت زمونږه د خلکو ته زمونږ د سټوډنټانو ته زمونږ د هلکانو ته په دې خپل مملکت او په خپل خلافت او په دې پلانکۍ او پلانکۍ مدرسه کې چې کوم دی نو د داخلي اجازت ورکوي او بیا یې ورته کته لیکلي چې پلانکې جارج اسانی پلانکې زه ستاسو غلام او زه ستاسو خادم. دا دور مسلمانانو د خلافت او نن موږ تاسو
چې د امریکای غول پالش کوو بوټ پالش کوو په دې باندې فخر وکړو پلان کې خو امریکای د ډینګلې خو چې کوم هندستان کې او ډینګلې چې کوم برتانیې کې پلان کې چې کوم نو ډینګلې ځای کې او نن تاسو ګورئ جوګ درجو مسلمانان د غفارن او مغرب ممالکو طرف روان دي ولی نن دا غي په دنیا باندې یو مول نن د مسلمانانو ملکونه حکومتونه هغه اسیو لوبه او ټټوبه د هیڅ چا په اعتماد نشته بلکې په خپل چې کوم خلک زمون بس سره اقتدار ناس دي د هغه په خپل ملکونو په خپل بادشاہو په خپل کرسو او د منصبونو باندې اعتماد نشته ایوې دا موږ یې ګوډاګی نه نن موږ داسې حالت دا ولي دا دغه چې موږ کوم احمد فریضه وا کوم خپل ډیوټي وا کوم د الله حکم کوم د رسول الله مشن هغه مو پریخو مزدهیار غلامان شو دا هغه چې کوم دل هغه ته نن موږ کینو پاسو دا عرض مې دا وګوره چې دا الله هر حکم چې را واخلي کنه قسم بالله دا هغه په دنیا او آخرت کې دومره فواید او ثمرات دي چې څو به زموږ ستاپنا کې ذهن کې راځي او څه چې کوم دنو کم اعلی او برتر دي هغه خلاق العلیم هغه ته پکړه چې ودی کې څومره حکم او رموز او اسرار دي د کرانګي د کوم امورونه د کوم خبرونه چې رب ذل جلال موږ تاسو منع کړی په هغه کې زموږ ستا دنیاوی او اخروی خیر دی او نعوذ بالله ته هغه منکرات په قبولو کې دنیاوی او اخروی نقصانات دي تاسو الله خپل بندگان ظلم نه کوي الله ګور خپل بندگان د دروغونه د نشونه د تماشونه د زناکارونه د بدنظرونه د غلانا د دوکینا د دړاکینا د غیبتونو د کنزونو د چغلونو د دروغونو د بدیانتینا د دې ټول څومره بدلا منکرات دي والله چې کوم دنو هغه ګناه کبیره دي دا غیر الله موږ تاسو منع کړی دا غي ولې نقصانات لکه نعوذ بالله عمل موږ راوړو اصبر نشل الله ولې دین چې کوم خپل بندگان منع کړی ځکه چې دا د انسان عقل تباہ کی د انسان اخلاق او کردار ختم شي د انسان وقار او عظمت په معاشره کې ختم شي د دې چې کوم سوچ او فکر ختم شي د دنیا تباہ شي آخرت تباہ شي تکرانګي دا هر ګناه مثال دی دا هر ګناه نشو هر ګناه نشو دروغ دام یو نشه ده بس هغه بیا خلک وایي پته وته نه لګي چې دروغ سود حرام کم سره چې په حرام عادت شي کنه دله به حلال فن نه ورکړي دا باندې به حلال صاف نه راځي دا څه نشه ده بدی نو علا کل حال حرز می دا کو چې موږ او تاسو پر رب عزت جلال دومره بهترین او زرین قسم د دین را کړی چې نن اغیار او کفار د دین فواید نه خبرې کوي نو غي جوړ در جوړ په دین اسلام کې داخلي نن مسلمان د دغه زرین دولت نه قیمتي جوهر نه خبره ده او د دې فواید او ثمرات نه محروم دي اوس مې دې په داس کې خبره کوله مې ګور رب عزت جلال چې د نن نسوار مسلمان سو کاله مخکې د يهود او نصاراو د دغه بدترین الخلائق خلق کوم صفات ذکر کړی هغه نن جو کې دي اکسی خو چې د مؤمن مسلمان الله تعالی کوم صفات ذکر کړو په قران او سنت او دین او شریعت کې نن په مسلمان کې چې دوربین او خوربین ولا ورګي هغه صفات پکې نشته کوم ځای نه ولا نو علا کل حال د زمونږ استاد د ربړې شبړې د ذکرونه د تلاوتونه د منځونه دا وعظونه او نصیحتونه دي د کې لپاره چې الله موږ تاسو په لاره اعلی صفات سره متصف کی او چې کوم بیکار او رزیل صفات دي الله موږ تاسو دا غوښنه محفوظ